الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزتمندو ما ستاسو دوران دي دا علامہ واقدی رحمه الله یو عجیبه و ناشنا واقعه ذکر کول غوښتله. علامہ واقدی رحمه الله فرمای و یو واری په ما باندې داسې سخت حالت راله چې بالکل زما مالی پریشانی ډېر زیاته شوه، بالکل له مال درک نه لګېدو، ډېر زیات پریشان وم، خفه وم او د اختر ورځې رانږدې شوې. د کور خلک ما ته وایي چې اختر را روان دی، غټ خلک خو به صبر وکړي، مشران خو به صبر وکړي، خو دا کشران ماشومان به څه کوي؟ نو څه ترتیب پکار دی، چا نه پیسې په قرض باندې اخیستل پکار دی. علامہ واقدی رحمه الله فرمایي وایي زه خپل یو دوست، یو سوداګر دوست و، هغه لاړم او دغه رنګې ما ورته ویل چې څه قرض پیسې راکړه، دغه رنګې ما ته ضرورت دی. نو زما هغه سوداګر دوست ماله 1200 درهم قرض راکړه، دا واخله. ما هغه راوړه کور ته، دا ناست نه ومه چې زما کور ته یو بل کس راغلی و، هاشمي کس، او هغه څه قرض هغه هم غوښتو زما نه. زه خو په خپله مجبور وم، زه خو په سوداګر پسې تللی وم او هغه زما نه غوښتو. نو کور هلته ما زه څه وکړمه او ستا رایې څه ده؟ نو کور والا ما ته ویل چې ستا رایې څه ده؟ زما رایې خو دا ده، زه یم چې به دې 1200 درهمو کې به 600 درهم به ځان نه والم، 600 به دې هاشمي دوست له ورکړم، بس نیم په نیم به تقسیم کړم. نو کور والا ما ته وایي چې ښه دا یو عام کس و، ستا سوداګر ملګری، هغه تا له 1200 درهم درکړه قرض، او ته یو پوهه و نیک یو عالم کس یې، او ته چې کوم دی د هغې نه نیم ورکې، دې کس له قرض 600 ورکې، ټولې تیلې ول ورکړه، ټول چې کوم دی یعنې دا 1200 درهم ول ورکړه. ما د کور والا په دې خبره باندې 1200 درهم ټول واخېسته، تیلې مې کړه او کلم نه و چې کوم دی هغه ما دې هاشمي دوست له ورکړه، دا کوم هاشمي ملګری و چې هغه له مې ورکړه. هغه سوداګر ملګری ما د چا نه 1200 درهم راغستی و، مال را کړی و. هغه سوداګر ملګری تللی دی په دې هاشمي پسې، او هاشمي ته وایي چې زما څه قرض پکار دی، اختر را روان دی، ما ته ضرورت دی، مال راکړه. نو هغه هاشمي هم هغه 1200 درهم هغه شان واخیستل او دغې له ورکو، هغې سوداګر له هغه شان 200 درهم ورکړه. سوداګر چې هغه تیلۍ ته وکتل، هغه روپو ته وکتل، دا خو بالکل زما هغه تیلۍ ده او دا خو اقمر روپۍ دي، دا څنګه چلېږي؟ دا خو څه ناشنا ما ته ښکاره شوه. هغه سوداګر هغه څه پرېښودل، راغی په دې علامه واقدی رحمه الله پسې دا واقعه ورته بیان کړه. نو علامه واقدی رحمه الله ورته ویل چې بالکل ما چې ستا نه واخېستلي، نو زما نه بیا هغه سوداګر زما نه د هاشمي کس چې کوم دی قرض اخېستلو، ما هغه له ورکړي او بیا ته د هغه نه اخېستلو. اصل کې د سوداګر سره چې کوم دی نور روپۍ هم نه وي، هغه 1200 وي، هغه ټولې چې کوم دی علامه واقدی رحمه الله له په قرض باندې ورکړي. نو دا ناشنا او عجیبه واقعه چې سوداګر کوم قرباني ورکړه، علامه واقدی رحمه الله د هغې کور والا کوم قرباني ورکړه، هاشمي کس کوم قرباني ورکړه، وزیر بن خالد ته چې کله پته ولګېدله چې دا خو ډېر ناشنا عجیبه واقع ده، نو هغه 1000 دینار راواخېستله او د علامه واقدی رحمه الله ته فرمایي په دې کې 2000 ته واخله، 2000 د سوداګر ملګر له ورکړه او 2000 د هاشمي ملګر له ورکړه، نو 6000 شوي. وایي 3000 درهم به چې کوم دی تا خپل کور والا ورکړي، ځکه هغه ډېر زیاته چې کوم دی لایقه ده او مستحقه ده چې هغه له انعام ډېر ورکړی شي، ځکه چې تا د کور والا ویل چې دا ټول روپۍ ول ورکړه قرض، نو تا چې کوم دی ټول ورکړي، نو د 6000 نه اخوا 3000 پاتې کېږي، دا ټول چې کوم دی دا 3000 خپل کور والا ورکړي. عزتمندو زما د خبرې خلاصه دا وه چې دغه خلکو څومره قربانیانې ورکړي، څومره قرباني وکړه، هر یو په خپله حاجتمند دی، خو بل چې کوم دی بل یعنې په خپل ځان باندې بل له ترجیح ورکوي، بل چې کوم دی سد ورکوي، ځان وږی تږی پاتې کوي، خو د بل خیال ساتي، د بل مسلمان خیال ساتي، د بل غریب خیال ساتي. دغه رنګ عزتمند موږ نه پکار دی چې موږ په دې علاقه کې، په دې کلي کې مختلف قسمه خلک اوسېږي، غریبانان هم اوسېږي،
کونډې ښځې هم اوسېږي، دغه رنګې چې کوم د یتیمانان هم اوسېږي، مختلف قسمه خلک اوسېږي عزتمندو، چې مونږ د هغوی سره هم برپور د هغې سره مالي کم تعاون وي، د هغوی کم څه ضرورت وي چې مونږ د هغې نه چې کوم نه ځان خبر کړو، د هغوی سره چې کوم نه مدد وکړو، نو الله رب عزت زموږ استاسو چې کوم دی د دې مبارک به الله پاک مو تعالی ډېر بهترین بدلی راکړي په آخرت کې، په دنیا کې هم الله پاک بدلی راکړي. نو الله رب عزت په موږ تاسو کې هم همدردي او یو قرباني پیدا کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.